په کوم وخت کې چې په 3,500 روپۍ باندې 85 کیلو وړو نو په هغه وخت کې لکه موږ به ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅوله او هوټل والا له هم په 1200 په 14 ورکوله. بیا داسې وخت راغلی چې هغه وړه ګرانېده حد دا که چې په 12,300 روپو ته په 80 کیلو وړه ورسېد. په پنجاب کې ته هغه 15 کیلو هم کټ کړه. نو زما عزتمندو مشرانو وړه دومره های تلي وو چې موږ 1 کال 2 کاله په دې اور کې برناقه موږ وسو. زمونږ دا ټولو تندورونو والا په دې کې ته زه داسې تندورونو والا درښیم چې د خپلو ښځو سرې خرڅ کړي دي په باټۍ کې د اوسه پورې د 9 لک او 10 لک روپۍ یو تندور والا هغه باقیدار دی. په دې ملګری کې زما یو ملګری دی 15 لک روپۍ په هغه تندور والا باندې د وړو والا قرض دی. نن چې وړه 200 یا 2000 روپۍ وبورې ارزانه شوې ده، خو لیکن 15 کیلو دې په پنجاب کې کټ شوي دي. نن چې د حکومت را لګي او زمونږ مشران او زمونږ محکمه را لګي او زمونږ ته وایي چې په 15 روپۍ باندې خرڅوه او 100 ګرامه پوره وزن چې دی خرڅوه. نو زما عزتمندو مشرانو تاسو خو زمونږ د مور او پلار په ځای باندې استئ، زمونږ مشران استئ. تاسو خو لاول 1 کیلو وړو یو دړۍ وړه راواخلئ. دا خو زمونږ د دې تنورونو والا یو مشر د ځان سره ملګری کوي چې هغه وړه واغږي او د هغه نه هغه وزن جوړ کړي، هغه پیړۍ ته جوړ کړي او حساب یې وکړي چې په دې پسې لرګی دی، په دې پسې وړه دي، په دې پسې مزدور دی، په دې پسې دغه شانې د دوکان کرایه ده. حساب یې وکړئ، بیا موږ ته راوځئ او بیا چې دی نو موږ له جرمانه هم راکوي او موږ ګرفتار کولی هم شئ. که موږ یو ظلم کوو نو د ظالم سړي مخنیوی چې دی نو هغه حکومت له پکار ده چې هغه د ظالم سړي مخنیوی وکړي. نن موږ مظلومان یستو او زمونږ چې دی نو کم ظلم او کم دغه چې زمونږ سره شوی په هغه وخت کې خو تاسو موږ له ریټ را نه کو. نن چې یو 15 روپۍ وړه ارزان شو نو تاسو زمونږ سره داسې کار کوئ. زما مشرانو خوږو افسرانو زه تاسو ته درخواست کوم چې زمونږ دپاره لاول تاسو حساب وکئ. تاسو زمونږ دپاره داسې حساب وکئ چې دوی ته په دې کیلو وړو کې دا تاسو چې کومه نرخنامه لګولې ده دا په دې باندې اومه وړه نه میلاویږي. په دې باندې دا اومه وړه نه دي چې اومه وړه یوه کارګر هم پسې حساب ونه کړي نو اومه وړه هم دا پیسې نشي جوړولی. تاسو په خپل منځ کې زمونږ د دې بټو والا نه 2 کسه د ځان سره ملګري کوئ او د دړۍ وړه یا کیلو وړه واغږئ. که چېرته اومه وړه دومره جوړوئ نو دا پخې به موږ پکې د ژبه د کور نه به له لرګي راوړو په دغه باندې بیا پخه کړو. مخکې به په 300 روپۍ لرګی اوس په 1200 په 1000 روپۍ لرګی دی. نو عزتمندو مشرانو دا نور کسان به هم ته خبرې وکړي او زمونږ اساکو په دې خبرو عمل درآمد ونه شي او داسې چاپېره باندې ورېږي نو موږ به مجبوره شو موږ به خپل دوکانونه بند کړو، بل څه روزګار به چالو کړو. بس موږ دې ته مجبوره شوي سو چې موږ به خپل دوکانونه بند کړو او ورځ به ورته وټاکو، په هغه ورځ باندې به زمونږ یعنې دوکانونه به زمونږ بند دي. نو زمونږ د اواز چې څوک اوري په دې باندې سوچ وکړي، په دې باندې فکر وکړي او د الله د رضا دپاره زمونږ سره انصاف وکړی شي.